الجاهل القسطاس والعدل الربوبية. ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وهو القاصد وهو الزاهر. وبه قال حدثنا عمرو بن إشكال وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واعترض البخاري شریف د آخری حدیث و آخری باب متعلق ذکر کی. مولانا اقبال حسین صاحب برکاتہ العالیہ دغی بناتو تا دغی ملګرو په دغی مدرسه کې دا ختمونه کړي دي. زه بیمار وم او ما هېڅ زما صرف شرکت چې کوم دی ورسره زه یې دپاره وکړم. علماء کرام مولانا احسان الحق صاحب زادي مولوی صاحب محمد برکاتہ العالیہ ایوب تشریف فرما دي نور هم مشاهد شته مقیم مناسبت سره ورته تاسو ته بیانات فرمایي. امام بخاری رحمه الله دا ټوله زندگی برکات او انوارات ډکه زندگی ده او که یو سلطنت نوي کې پیدا شو د جمعې مبارکې ورځ وه د برکت ورځ وه که 256 هجري کې بیا وفات شو نو وړوکې اختر ورځ وه او چې کوم دی هغه د برکت ورځ وه او که کله بیا وفات شو د فل شو د خاورو نه خوشبويي روانه شو. الله دنیا ته راوښودل چې څوک د قرآن او د حدیثو خدمت کوي نو الله پاک مرګ د پس هم هغه د عزت په سترګو باندې ګوري او د عزت جاري ساتي. دې وجه نه د امام بخاري رحمت الله علیه دا چې کوم دی کتاب هم ډېر برکات والا دی. شیخ رسول الدین رحمه الله فرمایي ما شپږ شل ځله د بخاري شریف ختم کړی او کوم مقصد دپاره مې کړی نو هغه مقصد الله ما حاصل کړی دی. شیخ عبدالحمد علوی رحمه الله فرمایي چې کوم کشتی کې بخاري شریف کومه کشتی کې موجود دی هغه مړوبېږي نه او کوم کور کې بخاري شریف موجود نه هغه په اور باندې سوځېږي نه. ډېر برکات فضایل وغیره دی ذکر کړي. امام بخاري رحمت الله علیه په ماشوموالي کې نظر یې ختم شو. اور ډېره خفه وه چې دا خو ما وایي چې دا به علم وکړي او بیا به د علم خدمت کې دي خو لاړ نابینا شي. نو ډېرې ژړاګانې به یې کولې دعاګانې به یې چې کوم دی غوښتلې د الله پاک نه وایي چې الله پاک زما د بچي نظر صحیح کړي. تهجدو کې به راپاڅېده یو شپې خوب کې ابراهیم علیه السلام ولید. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې الله پاک ستا د ژړاګانو په برکت سره الله ستا د بچي نظر صحیح کړه. دا چې راپاڅېده ویې کتل امام بخاري نظر چې کوم دی صحیح دا ډېره خوشحاله شوه د الله ډېر شکر یې ادا کړ او بیا وایي چې زه به دا علم ته کېنوم علم ته کېنوم مکې معظمې ته لاړم مدینې منورې ته شام ته بصرې ته کوفې ته بغداد ته ټول بلاد اسلامي کې وګرځېدم. یو زر اتیا استادان نه علم حاصل کله چې علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو حاصل کړو نو اوس وایي زه به د دې خدمت وکړم. د استاد په مجلس کې ناست د اسحاق بن راهوی چا ویلي دا ویلو جماعتم کتابا مختصرا لسنن النبي صلی الله علیه وسلم که چېرې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو کتاب را جمع کړه دا به ډېر ښه کار وشي. د امام بخاري شوق پیدا شوي دا کار به زه وکړم. شپې له خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناست دی ما سره لاس کې به بوځي زه د حضور اسلام نه به چاند شوم. علما به راته وایي تعبیر راکړه انته تذوب عن الکذب ته به د حضور علیه السلام نه دروغ نه فکر سمن الله پاک به تعالی د صحیح کتاب لیکلو توفیق درکړي دروغ به په خپله نبي اسلام نه ختم شي. د امام بخاري نورم شوق پیدا شو لاړ حرم شریف ته حدیب شریف کې کېناستو قلم کاغذ یې راواخیسته وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه راجمع کوم. هر حدیث چې کله به یقین پیدا شي چې صحیح حدیث دی نو بیا به هغه لیکه او خو د لیکلو نه مخکې به استخاره کوله غسل به یې کول 2 رکعته نفل به یې کول
دا استخاره کول غسل کول 2 رکعته نفل کول هر حدیث لیکلو دپاره دا نو فرض و واجب لیکن د ادب په امام بخاري رحمة الله د احادیثو ادب کوو او چې څوک د احادیثو غیر ادب کوي نو الله کتاب له مقام ورکوي امام بخاري رحمة الله د کتاب ته الله مقام ورکوي قرون انسانان د هغې زمانې نه تر قیامته پورې درلولي نارینه هم او زنانه هم دې کې الله پاک ډېر برکت واچو د امام بخاري دپاره عظیمه صدقه چې کوم دی جاریه ده دا کتاب چې کوم امام بخاري رحمة الله علیه چې کوم دی لیکو دې کې احادیث راجمع کړي ابن صلاح رحمه الله وایي او امام نووي رحمة الله علیه د هغې چې کوم دی توصیف کړی دی وایي چې ټول احادیث مبارکه په دې کتاب کې 2215 احادیث مبارکه دي لیکن حافظ ابن حجر اسقلاني رحمة الله علیه د بخاري شریف شرفات الباري د هغې مقدمه حدیث ساري کې هغې باندې رد کړی دی فرمایي چې ټول احادیث مبارکه مرفوعه په دې کتاب کې 2390 احادیث مبارکه دي 1441 تعلیقات دي 341 متابعات دي مجموعه 9001 احادیث مبارکه جوړیږي مع المكررات توحيد المكررات تقريبا 4000 احاديث امام بخاري رحمة الله علیه په دې کتاب کې 9000 احادیث لیکل باندې 9000 استخاره کړي 9000 غسلونه کړي دي او 3000 رکعات او تنفلونه کړي دي کتاب کې الله ډېر برکت چې کوي ځکه واچو چې دی ادب او بعد نصیب کې ادب نه نصیب سو ادب کې الله ولا سي سوال کې او بی ادبی نو اللہ پاک چکم دی آل سے سنو کی اسکلا خواہر توفیقی ادب بی ادب محروم شد فضل رب اللہ توفیق ادب غارم بی ادب خود اللہ رحمه محروم کی الدین کلیه ادب و دین کی بی ادبی نشتا بلکہ طول ادب نے رجوبات ادب پکے دا مدرسی ادب پکے دا سپینگیری ادب پکے دا عالم ادب پکے دا مشر ادب پکے دا حرمین و شریفین پکے دا قرآن مجید پکے دا کتاب پکے دا رسول محادیثو پکے دن کی بے ادبی نشتر امام بخاری ادبو کن اللہ کتاب لے مقام ورکا اور دی کتاب تا دا قرآن مجید دا پس درجہ حاصل اشوا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری والصحیح عن بخاری دا قرآن مجید دا پس دا طول نزیاد صحیح کتاب اللہ دا بخاری شریف کتاب لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کله خپل کتاب ابتدا په کتاب الایمان باندې وکړه او آخر کې کتاب الرد علی الجهمیه والتوحید ذکر کړ توحید او ایمانیات او امام بخاری په دې کې اشاره کوي چې انسان استا ابتدا دې هم په ایمانی او استا انتها دې هم په ایمانی دی وجه چې کله ماشوم پیدا شو د خبرو کولو جوګ شي اول لا اله الا الله او خیا څوک چې وفات کیږي په آخر کې په لا اله الا الله تلقین کوي چې ابتدا یو د الله په نوم باندې شي او آخر کې لا اله الا الله وایي دا سړی به جنت ته ځي امام محمد الحسن الشیباني رحمة الله علیه سیر کبیر کې دا حدیث مبارک چې کوم ذکر کړی من کان اول کلام لا اله الا الله واخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه چې اول کلام لا اله الا الله شي آخر کلام لا اله الا الله دا سړی به جنت ته ځي امام بخاري په دې کې اشاره کوي چې انسان استا ابتدا له هم په ایمان او استا انتها له هم په ایمان امام بخاري رحمة الله علیه د خپل کتاب ابتدا باب کیف کان بدء الوحی او وحی ته ویل کېدی شي چې الله تعالی طرفه د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او شریعت راغلی ته وحی ویل کېدی شي ورپسې حدیث دی انما الاعمال بالنیات ذکر کار کې د الله د رضا لپاره وکړي او د ټول اخر کې دا ذکر کوي چې کوم اعمال موږ کوو د ټول الله پاک په میزان کې چې موږ ته لګي کېږي امام بخاري په اول اخر کې دی چې کوم اشاره کوي چې اعمال کې په وزن حاله پیدا کیږي او د باندې ثواب حاله ملوي چې دې کې دوه خبرې موجودې یو د وحي مطابقت باور کې فکانو شریعت مطابق دی او کار او وزن په پکې ثواب نه ملوي او د مدار چې انما الاعمال بالنیات الله د رضا لپاره وکړي موږ دی وکړي شریعت مطابق دی او د الله رضا کې مقصود و ورور یا سماعت شهرت لپاره مقصد نه اللہ پاک پا عمل کے وزن پیدا کی اور میں شکر دیتا دو پاگے من ثواب ملاوی امام بخاری رحمة اللہ علیہ شکر دیتا آخری باب ذکر کو باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ
الله يمنع تريد إنصاف كيلو لكامت ورزمان وأن أعمال بني آدم وقوله توزن أعمالنا الإنساننا وقولنا لا تقول شكم لها تلقيه دا چکم دے آغا زمونگ عقیدہ رچی یعنی با عمال با آخرت کے اللہ بمیزان کی اچھی و تلکی با فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینه فامه هاویہ چاچل نیکو تلدنونش جنت تبزی چام نے بدو تلدنونش دوزخ تب اس زمانہ بدوزخ کی ایمانی بیا بروزی اور جنت تب اللہ پاک چکم دے راولی زمونږ عقیده دا ده چې د عملونه ټول به چې کوم دی هغه وزن کېږي معتزله یو فرقه ده هغه وایي چې دا به څنګه وزن کېږي هغوی دا به چې کوم دی اعراض دي اعراض و قایم بانفسها دي بل دی قایم بالغیر د دې نه جسم شته ولا ماده شته دا به څنګه وزن کېږي اوس دې مونځ وکړو مونځ به پته لګوي څنګه چې دا به چې کوم دی شي کېږي لہذا هغې عمل وزن چې کوم دی نشته یو سړي روژه ونیول روژه وکتله کې څنګه چې څنګه به وزن کېږي نو هغې چې کوم دی عقل نه کار اخلي ورته وایي تاسو عقل نه کار اخلئ موږ تاسو ته د الله قرآن پیش کړو وضع الموازین القسط الله وایي زه به ترې د انصاف کې د مسلمانه وزن به پرې کوم والوزن یومئذ الحق راغلی دی وزن د اعمالو دا چې کوم دی حق او ثابت دی دا ټولې خبرې چې کوم دی قرآن مجید کې بار بار چې کوم دی هغه راغلي دي ضروري دا ده چې دا ټول اعمال به وزن کېږي او هغوی د دې خو جسم نشته ماده نشته څنګه وزن کېږي موږ د ډېر څیزونه جسم دي او مادې ولا دي هغه وزن کېږي لکه هوا ده نو هوا به چې کوم دی جسم نشته څه ماده ولا نشته خلک وایي چې د ګاډي په ټایر کې مې دومره هوا واچول وایي که نه وایي فانګیس کې مې دومره سلنډر کې مې دومره چې کوم دی کیلو چې کوم دی ګیس واچول ګیس هم هوا ده نه جسم شته او نه ماده شته او خلک چې کوم دی تلي که نه وزن کوي دا یخني او سردي او ګرمي موسمیات والا چې کوم دی دا حالاتو نه معلوموي دومره سنټیګریډ ګرمي ده دومره سنټیګریډ یخني ده نو د ګرمۍ او د یخنۍ خو څه جسم نشته چې ګینې هغه په تله کې واچوي او هغه شی وزن کېږي نو بیا دارنګې تبه د مثال په توګه د سړي تبه ډاکټر پسې ترمامیټر راوالوي ستا دومره تبه ده د تبې خو څه جسم نشته شوګر دی ستا چې کوم دی بلډ پریشر د ډاکټر پسې هغه راوالي چې کوم دی دا کوي ضروري نه چې کوم شي چې کوم دی هغه تللی کېږي نو هغې دپاره چې کوم دی جسم او ماده موجود وي نو چې ډاکټران یې کوي موسمیات الله تلل کولی شي عام انسان یې کولی شي ولې الله زموږ عملونه نشي تللی الله زموږ عملونه چې کوم دی تللی شي ان الله على كل شيء قدير الله مبارک قدرت لري الله ته مصدر اعظم ده دا به څوک تلي نو دی کې چې کومې څلور اخبار دي یو قول دا دی چې د الله پاک به دا غضب کېږي دویم قول دا د جبرائیل علیه السلام دریم قول دا دویم قول دا د آدم علیه السلام دریم قول دا د جبرائیل علیه السلام څلورم قول دا د اسرائیل علیه السلام به دا غضب کېږي امام بخاری آیت پیش کړو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الله وایي زه به ترې د حساب کې مسلمانه وزن الله وایي زه به کوم امام بخاری وایي چې وزن به الله پاک کړي آدم علیه السلام جبرائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام نه کوي لیکن امام شاه الله رحمت الله علیه فرمایي په دې اقوالو کې یو بل څه منافات خو نشته اصل وزن به چې کوم دی څوک کوي الله پاک به کوي آدم علیه السلام به موجود وي هغه چې کوم وایي چې زه ګورم چې زما اولاد دې څوک کامیاب شو څوک ناکام جبرائیل علیه السلام وایي چې ما دا شریعت راوړی چا پې عمل کړی چا نه زه ګورم څوک کامیاب دی څوک ناکام اسرائیل علیه السلام وایي چې ما خلکونه ساګان هغسې زه ګورم څوک کامیاب دی څوک ناکام وزن به الله پاک کوي آدم علیه السلام جبرائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام موجود دي دا به یوه تلې که ګڼې تلې وي بعض علما وایي دا به ګڼې تلې میدان محشر کې ځای په ځای پرتې په هغې باندې به عملونه وزن کېږي لیکن اکثر علما وایي چې دا به یوه تلې پولیس ولان په خوا کې به یو دومره عظیمه تله وي غټه تله وي چې د هغونو دریابونو د هر څه چې کوم دی د دنیا ټول څیزونه په هغې کې چې کوم دی ځایږي په اسانه سره په دغې عظیمه تله باندې به الله پاک چې کوم دی د علمونو انسانانو علمونه بلکې د کرمونو انسانانو کرمونه عملونه په هغې باندې تلي الله ته مسګرانه نه ده دا چې کوم دی الله پاک کولی شي چونکې دا تله غټه ده د زرګونو تلو کار ورکوي نو لفظ د جمع راوړه موازین نو دې وجه نه چې کوم دی یا دا معنه چې خلک ډېر ګڼ دي لکه دا تلل ګڼ دي یا دارنګې اعمال ګڼ دي نو ډېر ګڼ شو نو دې وجه نه لفظ د جمع چې کوم دی راوړه موازین القسط وکیل تلې د انصاف لیوم القیامه فی یوم القیامه
وأن أعمال بني آدم وقول أبدوز عملنا الإنسان وقول العدود بشكل وزكي عملنا لك مزر وجحج زكاة قول لك تلاوات ذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر صلاة وزكي فقال مجاهد القسطاس والعدل بالربيع دين غرض إمام بخاري لا إمام بخاري طريق خلاف كتاب التفسير كمالي شوي هم دي چیو لفظ راشو دای پشان بل لفظ قرآن مجید کی موجود دی امام بخاری طریقہ چی دا بل لفظ تفسیر و سلام کی امام کی قسط لفظ راغلے دا قسط و دا قسطاس معنی و دا قاب سید پادی کی اندے قاب سید پادی کی اندے دا قسط و دا قسطاس معنی کی اور دا معنی دا پر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قول ذکر کی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ پر امام بخاری دے لے کمال دے ذکر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضي الله عنه ديرش بيري كتفسير مال القرآن المجيد ويلو وقال مجاهد الولد إمام مجاهد رحمة الله على القسطاس والعدل بالرمية قسطاس عدل لويلي كيديشي بالرمية جبكي قسطاس لفظ أخرى قسطاس هم جكم دراغة قرآن المجيد كبدا لفظ استعمال شوي وزير بالقسطاس المستقيم خلق سيد الاستعمال وي او قرآن مجید خود عربی الفاظ ان انزلناه قرآن عربیہ تو قرآن مجید کی دا رومی لفظ سکر آگے شہر قسطاس والعدل بالرومیہ قسطاس عدل بالرومیہ جب کی قرآن مجید خود عربی کی دا قسطاس قرآن مجید کی آخر قرآن مجید کی عربی لفظ سکر رائنا علماء چکم جواب کی چکر دا سکیلی شیچی اور لفظ دو جب کی مشترک راشی بائی جب کی بھی دی جب کی بھی آجب و دین خبر دی فی دا این خبر دی مانا ٹولی ہوئی دینا توافق دا لغتین و ان کی لیشی دا علماء دی دو جب اتفاقا برابر راشی لکہ بختو کی من تنور ہوئی تنور قرآن مجید کم تنور راغلی وفارت تنور چکم دا بختو والا مانا دا عربی مانا دا قرآن مجید چکم بختو والا استعمال ہے دا بختو جبے دا چکم دا عربی قرآن مجید کی استعمال شوئے دا عربی دی و اتفاقا برابر ہے چکم دا راغلی دا سیدہ ہم نے قسطاس لفظ دا رومیان لروگ لفظ ہمو دا عربی لفظ ہمو رومیان دا عدل پمانا بان استعمال و عربیان دا عدل پمانا بان استعمال و رومیان استعمالی دا رومیان جب بھئی قرآن کی چرائی دا عربی بھئی دا برابر ہے قرآن لدے وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجاهد لأن غرض إمام بخاري دار چلا قاف شمطا والمادة دا أزداد دا قسط بمعنى دا إنصاف سوادل سوالي أو قسط بمعنى دا ظلم سوالي كلا دا چکم دے سلاسی مجرد رشید بے ودا عدل بمعنى سري دا ظلم بمعنى سري او چکر باب افعال دا ہوئی شباب افعال کا حمزر السلم محفظ دا بارد سلم الظلم کی انسان الظلم طریقہ للعدلی دا عدل معنی ہمر کی دا ظلم معنی چکر بے لگوتی ويقال القسط مصدر المقصد وإن كيليش قسم مصدر دا مقصد دا قسم مصدر دا مقصد دا کنا دا مقصد مصدر با اقصاد دا اقصاد مصدر قسط جو علماء دا مضاف مقدر ويقال القسط مصدر المقصد قسم مصدر دا مقصد دا مقصد مصدر اقصاد دا اقصاد مصدر قسط مقصد چاہدوی وهو العادل عادل انسان دا مقصد وجہ اللہ قرآن مجید کی فرمائی ان اللہ يحب المقصدین اللہ عدل کرون کی خواہی واما القاسد فهو الجاہل قاسد بمعنى ظالم صلی اللہ قرآن مجید کی فرمائی واما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا ظالمان ولجهنم خشاکی وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد الفزيلي دا امام بخاری رحمة الله علیہ اخبر استاذان ذکر کی دادی طول مقدر استاذان و بزر صلی اللہ علیہ الاسناد من الدین لولا الاسلام لقال من شاء ما شاء في رضان نچا خبر جوڑو لے دین پہ خبر برا طول دین گڑبڑ میں لہذا لهم دار چکر علماء دار طول دین ترد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذان والا صحیح امام بخاری دلتا ذکر کی زبا استاذ فلانے دار فلانے دار فلانے ترد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدا حدیث میں چکم دیا اور دنیا کو کہا بغیر تو استاد نکارے کی حراکارے کی بے استاد باشد یقید آنم کی بے بنیاد باشد کبکار بے استاد یا بے بنیادی گاڑو مصری سڑے جوڑے گی اسو کارے شاگردی دا استاز کئی کنا کئی ڈاکٹر جوڑے گی میڈیکل کالج کے داخلہ واقعی استاز تناسی بے با ڈاکٹر جوڑشی جنہیں جوڑے گی جنہیں کالج کے داخلہ واقعی چاہتا بیا چکر دے داشی استاز تو وکیل نو چاہیے جنہیں کو جوڑے گی
چې د دنیا کار نه بغیر د استاد نه کېږي، دا خو علم الهي دی که نه، دا خو الله د عرش نه فرض دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کېږي او خامخا استاد چې کومې ضرورت دی. امام بخاري ټول استادان ذکر کوي. امام بخاري استاد د احمد بن اشکاب لفظ هم راغلی، اشکاب لفظ هم راغلی، دا لقب دی نوم معمر یا مجمع دی، دا راغلی. دا دریو کسان په دې لقب باندې ملقب دي، احمد بن اشکاب، محمد بن اشکاب، علي بن اشکاب. دا سره چې دا د اشکاب درې زامنو نه، احمد بن اشکاب جدا دی، محمد بن اشکاب جدا دی، علي بن اشکاب جدا دی. دا اشکاب درې نومونه او درې کسانو دي. وجه نه امام بخاري دا اول حدیث حمیدي د امام حمیدي نه ذکر کړی دی، دلته احمد نه ذکر کړی دی. کې دې اشاره چې فلله الحمد فی الاول والآخر، الله لپاره حمد اول کې هم دی او ابتدا کې او آخر کې هم دی. هلته حدیث حمیدي صيغه تصغیر ذکر کړی ده او د صيغه اسم تفضیل ذکر کړی احمد. نو دې معنا دا نه چې کله دا کتاب امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ ختم کو بس صحیح طریقې سره ختم شو، ډېر خوشحاله نو دا الله ډېر حمد ته بیا ضرورت نو احمد صيغه اسم تفضیل درول ابتدا کې دا دوباره د حمد ضرورت کمی او بیا وروسته ډېر زیات حمد الله ادا کوي. احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فوزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو هريرة رضي الله عنه صحابه کے ارى صحابي چلو زیات حدیث مبارکہ نقل لی بيزر درس وسلور ويا احاديث مبارکہ نقل لی اتس وجه القدر صحابه رضي شهد الغاني او رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ذکر دی مسجد نبوی کی حدیث د پڑھاوا گویا کہ حضور اسلام نے پس خبر نیشے پر حدیث کو دنیا کی سوق دے رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو انصاروں کو تو کی کارونه کو مهاجرین او بازار کې راستل خرڅول کوته حضور اسلام سره په لوګه ته ناشته او بعد حضور اسلام په مبارک ته کوم الفاظ بوله ما بیانول چې حضور اسلام چې زما حافظه کمزورې ده چې کبھی راتنا نه هېرېږي. حضور اسلام راته وفرمایل چې څادر وکړه با څادر وکړه. حضور اسلام په کې څه الفاظ وي بیا په کیسې اشاره وکړه باندې څادر سینې سره یو ځای کړه، څادر مې سینې سره یو ځای کړه. د هغې نه پس ما د حضور اسلام حدیث مبارک نه دی. حضور اسلام دعا سره چې کومې شامل شو حافظه مضبوطه وه نو الله پاک چې کومې ډېر زیات کار چې کومې واغسته. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرمائے کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمې دي د الله ډېرې خوښې دي، خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي، ثقیلتان فی الميزان په تله کې درنې دي، کمې کمې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کلمتان نه کلامان کله کلمې د کلام ویل کېدي شي، لکه کلمة التوحید کلمه ده بلکې کلام دی او کلمات ویل شوې ده. کلمة الشهادت کلمه ده بلکې کلام دی او کلمات ویل شوې ده. دلته سبحان الله بحمده دا کلمه ده بلکې کلام دی او کلمتان ویل شوي مختصر دي ځکه کلمتان یعنې کلامان. حبیبتان للرحمن د الله ډېرې خوښې ده. دې معنا دا ده چې ورمراد محبوبیت القائل هر څوک یې وایي سړی به د الله ډېر خوښي. خفیفتان علی اللسان اور دا په ژبه اسانې دي، ثقیلتان فی الميزان. علماء وایي کلمتان اول داسې موصوف دي، حبیبتان للرحمن اولنۍ صفت دي، خفیفتان علی اللسان دویم، ثقیلتان فی الميزان دریم موصوف دي. نو صفات سره خبرې مقدم دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم عظیمة المبتدا مؤخر خبر وروسته پکاري نو مخکې شدی کې نقطه سره لیکن نقطه نبی علیہ السلام نے امت شوق پیدا کی چې کله نبی علیہ السلام نے کلمتان دو کلمې دي د مسلمان شوق پیدا شي چې دا حافظه یادوم ځکه دو کلمې خو ډېرې لږې دي که لس کلمې وي شل وي سلې دا اوس به ډېره ګرانه وي ویله مې له دو کلمې دا به یادومه. بیا چې کله حضور اسلام وویل حبیبتان للرحمن د الله ډېرې خوښې دي سمانه چیرې والمراد محبوبیت القائل هغه څوک یې وایي سړی به د الله ډېر خوښي. نو مسلمان دورم شوق پیدا کلمې لګې هم دي چې زه وایم د الله بر سره محبت وکړي، د الله محبت خو ډېر لوی مقام لري که نه، نو ډېر به خوشحاله شي سړی بیا شوق نورم پیدا شي. بیا چې کله حضور اسلام وویل خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي، نو مسلمان دورم شوق کلمې لګې هم دي چې زه وایم الله بر سره محبت وکړي، آسانې هم دي، یادول یې اسان دي، ویل یې اسان دي، زما څه کار دی به یادوم شوق پیدا شي.
तो बिया ख्यालदार है चंद्र मिलने के लिए आसान सवाब में कभी जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवाब ज़ियारत सफ़ीरतान फिल मीज़ान मतलब किड़े के तहरीर सवाब ज़ियारत तो द मुसलमान पूरा शौक पैदा कलमे लगी हुई चीज़ें अल्लाह पर असर मोहब्बत हो गई आसान होगी सवाब में ज़्यादा थे तो जब अदा खामा खाया तो खामा खा बेगा नाकमे कलमे ने चक्कर मुसलमान पूरा शौक पैदा शुरू सलाम तो फरमाया कलमे दारी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम या लो है करम उलमा तो बियाली इमाम बियाली की बेदे वही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह की अल्लाह रसूल हफ़ज़ अल्लाह पाक ने पाक की अल्लाह रसूल ने गुज़ार और बाबा ये वाला फज़ल सरजिया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरुल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह और साथ सुन्नत और फर्ज को हमें ये वाला पास सुन्नत लगाया तो दुनिया खैरुन अल्लाह ताला रखी तो दुनिया शुरू न बनी बच गई आखिरत खैरुन बरकी आखिरत शुरू न बनी बच गई और खुसूसन माली हालत में रही खुशी माइशत दबारा चिकन भेजे खरे उलमा ने भी कजी अपने मारे चिकला के फिर सरसले भाई अल्लाह पाक का फायदा वाल कही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम नबी ने सलाम तो आखिरी ज़माने के मेरी शु इज़ा जा रसूलुल्लाह वल फतह और आयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका आखिरी ज़माने के नबी ने सलाम तो मेरी शु सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ढेर बार इमाम बुखारी आखिरी हदीस नाज़िल करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बकिनाश सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम मुबारक शहदार तो मुबारक